عرفان پټان ته د شپږیزې لیګ کمنټرۍ دپاره افغانستان کرکټ بورډ آفر کړی خو عرفان پټان دغه آفر نه دی قبول کړی. داسې قسم خبرونه به تاسو په سوشل میډیا باندې اورېدلی وي. دې کې اوس حقیقت څومره دی په دې باندې په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کوو. تاسو له دې معلومه وي په افغانستان کې شپږیزه لیګ الریډي شروع دی. یو خو د افغانستان چې کم مطلب چینار ځوانۍ والا هلک شاپور زدران یو څو ورځې مخکې وفات شو، نو د هغې په وجه باندې بیا د شپږیزې لیګ یو دوه ورځې میچونه هم کینسل شوي وو. شپږیزه لیګ په افغانستان کې ډېر جوش و خروش سره شروع دی. جی عوام چې کوم دی دغه شپږیزه لیګ ډېر زیات انجوای کوي، مزې ترې اخلي، ځکه په دې شپږیزه لیګ کې د افغانستان هر سټار موجوده دی. راشد خان ګورباز هر کلاړي په دې کې موجوده دی. نو ډېر ګڼ شمېر کې ګراوند ته کراوډ هم ځي او ګراوند چې کوم خوند مزې دي افغانستان کې د کرکټ، نو افغانستان کې د کرکټ ډېر زیات مقبولیت دی او عوام کرکټ ډېر زیات خوښوي د افغانستان عوام. نو په دې وجه باندې دغه کلاډیانو ته عوام مینه هم ډېره زیاته ورکوي. خیر را به شو خپل ټاپک طرف ته. عرفان پټان حوالې سره تاسو له یاد شي مخکې په اوډیای ورلډ کپ 2023 کې د افغانستان لوبډلې چې کله پاکستان ته شکست ورکړو نو عرفان پټان د راشد خان سره ډانس هم کړی الریډي تاسو له په سکرین باندې ښکاري. او عرفان پټان دا خبره هم کوي چې زه به د افغانستان سپورټ کوم او افغانستان زما دویم چې کوم مطلب د سپورټ ملک ته پهله زما خپل انډیا سپورټ کوم او بیا ورپسې افغانستان سپورټ کوم او د افغانستان په ګټه زه خوشحالیږم. نو افغانستان په میډیا باندې دا خبره ډیره زیاته زیریګرد شته چې افغانستان کرکټ بورډ په شپږیزه لیګ کې د کمنټرۍ دپاره عرفان پټان ته ویلو، خو عرفان پټان ورته انکار کړی دی چې په افغانستان کې ماله سکیورټي ایشو ده، په افغانستان کې زه یریږم، په دې وجه باندې زه شپږیزه لیګ ته نشم تللی. نو دې کې خو فلحال هیڅ قسم حقیقت نشته دی، ځکه چې دې حوالې سره لا آفیشل سټیټمنټ د چا هم نه دی راغلی، نه چېرته غټ الکترونیک میډیا، نه چېرته داسې غټ چینل د دې خبرې تصدیق کړی دی. دا صرف په سوشل میډیا دا خبره مشهوره ده. نور په الکترونیک میډیا باندې نه د افغانستان کرکټ بورډ د طرف نه نه د عرفان پټان د طرف نه دې خبرې هیڅ قسم ویریفیکیشن نه ده شوی. او خیر که دا خبره چې کوم دی کانفیډینشل شوي وي، یعنی افغانستان کرکټ بورډ پرسنلی عرفان پټان ته ویلي او پرسنلی لکه دې کې بل کس نه وي خبر شوي، نو بیا هم چېرته دا خبر چې کوم دی په غټه میډیا باندې نه دی راغلی. دا صرف په سوشل میډیا باندې دا خبر، او سوشل میډیا چې کوم دی دا مو د ستا میډیا ده، بس ورچو پې چې سرې پې ور واچول که خبر د تصدیق کړی دی او که نه دی کړی ورچوې پې روډ. نو داسې ډېر خلک دي چې کوم دي هغه فیک خبرونه چې کوم دي دغه کوي. نو زما طرف نه د دې خبرې د دې د عرفان پټان او د افغانستان کرکټ بورډ د دې خبرې هیڅ تصدیق نشته دی، خو په سوشل میډیا باندې صرف دا خبره وایرل ده. دې کې آیا حقیقت دی که نه، که چېرې چا سره څه پروف وي یا چا سره اتنټک جنون خبره وي نو بالکل کمنټ کولی شئ. نو بیا په انشاءالله زه نیکسټ ولاګ جوړ کړم. خو که چېرې افغانستان کرکټ بورډ اوس هم عرفان پټان ته آفر وکړي نو عرفان پټان افغانستان ته نه راځي. جي صرف عرفان پټان نه که بل هم داسې د هغوی د ایکس کرکټر وي یا اوس کرنټ کرکټر وي نو افغانستان ته نه راځي. صرف افغانستان سره یو نوی هلک دی دیویندر کمار نومې دی که دیویندر کمار نومې دی، هغه افغانستان ته راځي، د افغانستان میچونه هم کور کوي، یو سپورټس جرنلیست دی. جي کمنټري هم کوي، مطلب کیدای شي کمنټري څه کورس وغیره هم کړی وي، خو یعنې کلاړي نه دی، ایتلیټ نه دی، یو عام سړی دی یا جرنلیست دی یا کمنټرۍ سره شوق دی یا سپورټس جرنلیست دی. خو دیویندر کمار نومې دی چې ډېر وخت نه د افغانستان کرکټ چې کوم دی اکا ورکوي. جي نور د انډیا داسې څوک نه دي راغلي چې هغوی د افغانستان. خیر اوس د شپږیزه لیګ کې چې کوم براډکاسټینګ ټیم دی نو هغه د انډیا دی. جي براډکاسټینګ مطلب دا میچ په ټي وي باندې خولو د دې له براډکاسټینګ ټیم ویل کېږي. کیمرې شاټونه وهل، کیمرې مطلب چې کیمرا باندې شاټ ریکارډ کول، کوم ځای کې کوم ځای کیمرا فټ کول، ډرون څنګه چلول، نو دا براډکاسټینګ ټیم وي چې دا د انډیا دی شپږیزه لیګ کې. نو خیر دا اپډیټ سو دې حوالې سره که تاسو سره چا سره انفارمیشن وي نو بالکل موږ سره په کمنټ کې شریک کولی شئ.